ګران اوریدونکو السلام علیکم. نن ما غوښتل چې زمونږ د صوبې او په صوبه کې په خاصه توګه بیا چې کوم جنوبي اضلاع دي، کوم چې کوهاټ ډیویژن دی، بنو ډیویژن دی او ډیر اسماعیل خان ډیویژن دی، اسې هم په پاکستان کې خیبر پختونخوا، بیا په خیبر پختونخوا کې د جنوبي اضلاع چې کوم دي دا اکثر ډیر زیات داسې متاثر دي او اګنور کیږي. لکه دلته کې د ګیس او د تیلو چې کوم دی بې پناه ذخایر دلته کې راوتي د 1300 کالو نه راوتي. لمبې خو دا دی چې یو 4-5 کاله خو به د دې ځای نه تیل تلله او ویرو روي دا مونږ ټیسټینګ کوو، هغه 4-5 کاله د هغې او په دا دی چې په اربونو روپۍ تیل پټ شوي دي. لکه دا پکې لا بله د دې غریبانانو دا مسلې دی. دلته کې د تیلو کوم نو یو موډس اپرنډي دا اډاپټ کړې وه چې یاره د هغه ځای چې کوم انفلوئنشل خلک دي هغوی له یا نوکرۍ ورکړي دي یا د هغوی باقاعده تنخواګانې لګولي دي او عام سړی به متاثره. اوس دلته کې دا کار و چې یاره د سوشل سکیورټي یا د سوشل ریسپانسیبلیټي په مد کې د کمپنو باندې دا ذمواري وه چې دوی به دغه ځایونو کې د اوبو، د صحت او د تعلیم په مد کې یو خاص اماونټ هغه به لګوي. یو خو دې کمپنو دغه سوشل ریسپانسیبلیټي نه ده پوره کړې. دویمه خبره دا ده چې دلته کې دې صوبو ته چې صوبې ته دې ضلعو ته د صوبې ته چې کومه رایلټي میلاویږي، لکه د کال تقریبا صوبې ته د 40 نه والا تر 10 ارب روپو پورې رایلټي د دې ګیس مرکز ورکي. مرکز خدا صوبو ته ورکړې ده، بیا په هغې کې 10% چې کوم دی بیا به صوبه د هغې نه ایټ سورس چې کوم دی 10% نو لکه اوسه پورې د دوی جوړېږي دا وخت پینډینګ اماونټ چې کوم دی تقریبا 9 والا 8 ارب یعنی 9 ارب او 86 کروڑ روپۍ 80 کروڑ روپۍ چې کوم دی هغه د دې ضلعو د صوبې سره پینډینګ دي. اوس د دې کرک شو خاصه توګه باندې دلته کې خو د اوبو مسله ډېره زیاته ده، د تعلیم ایجوکیشن انسټیټیوشنز، بیا د دې کمپنو د وجې نه چې کوم دی ویلګي چې ډېرې زیاتې بیمارۍ د کینسر غونته کې بیماري مخې ته راځي. اوس په دې حوالې سره پرون موږ خیبر ټلویزیون باندې خپل پروګرام کې موږ د هغه ځای نه الیکټډ ایم پی چې دی میان نثار ګل صاحب پخوانی وزیر دی هغه موږ واخیسته، د هغه سره موږ په دې حوالې سره خبرې وکړې. هغه خپله جړانګوله وکړله، کله مرکز نه ګیله، کله د صوبې نه ګیله. اوس زه وایم چې تاسو ته زه لمبې د هغه دا خبرې واورم، بیا د هغې نه پس به موږ ګورو چېرې د دې ضلعو سره څومره زیاتې کېږي. د دې نه چې کوم منتخب خلک دی لکه شهریار افریدي صاحب شو، علي امین ګنډاپور صاحب شو، دا وفاقي وزیران دي، بیا داسې پکې نور خیال زمان افریدي، شاهد خټک وغیره، دا ټول د دې ځای نه تحریک انصاف ته. د تحریک انصاف حکومت کې د دوی سره چې کوم زیاتې کېږي 13 ورځ په کره کې ډېر لوی پروټیسټ شو، دوی په یو دغه باندې ورغلي، آیل فیلډ باندې هم ورغلي. خو 13 ځلې پې ډزې کړې وې، دې ځل شکر دی ډزې پې نه دي شوي. نو زه یم راځئ چې لمبې د میان نثار ګل صاحب دا خبرې وورو، د هغې نه پس به زه تاسو سره په دې باندې بیا نورې خبرې کوم. خبر نه زموږ سره د کرک نه منتخب ایم پی ای میان نثار ګل صاحب په لاین باندې دی. میاں صاحب تاسو نه ایاز خان تپوس کړی و چې کرپشن د سیاستدانانو خاموشي مخو دا خبره تاسو شکر الحمدلله چې دا خبره وکړله. کرک کې عربونو تیل پټ شوي دي، په هغې باندې انویسټیګیشن هم شوی دی، اوس هم پټېږي. او په دې کې چې څو خلک انوالو دي حکومت ته پکار دي چې هغه خلک بېنقاب کړي. او شکر الحمدلله کرک خلک خو امن پسند هم دي او نه داسې په دې کې انوالو دي، خو چې څوک انوالو دي هغه غټ خلک وي چې اوس پرې پته نه لګي. نو کرک خو د سونې چیډیا جوړه شوې ده، خو د خلکو دپاره یو تکلیف جوړ دی او حکومت ته پکار دي د دې هغه وکړي چې څوک انوالو دي. ها میاں نثار ګل صاحب د مختلفو پارټو دا ویلي هم دي او د مختلفو پارټو چې کوم مشران دي، چونکې دا خو دغه د جنوبي اضلاع د پوره ریجن چې دی د هغوی د خبره ده، د هغوی د فایدې خبره ده. دا ټول په یو ځای باندې ولې نه راځي چې پریشر جوړ کړي؟ په هر حکومت کې د اپوزیشن کس راځي، هغه هم تپوس کوي، یا یو نیم د حکومت کس هغه تپوس کوي، خو په شریکه چېرته د دې رایلټي په حواله باندې په شریکه باندې پریشر نه دی جوړ کړی شوی. لکه ستاسو هغه څه دی دوراني صاحب چې کوم دی خبرون منسټر و د دغه نه نور هم پکې راغلي دي. بالکل نن خو چې کوم پروګرام د لویه جرګان نوم چې په هغې کې د ټولو پارټیو مشران هم راغلي وو او موږ دا خیال و چې انشاءالله تعالی دا به کوهاټ کې هم جرګې کوو، انګوک کې به هم جرګې کوو، په کرک کې هم روانې دي چې یو قومي جرګه جوړه کړو چې موږ حکومت سره مرکزي حکومت صوبایي حکومت سره کینو او چې کومې مسلې دي دا چې افهام متفهیم سره حل شي. خو نه موږ خپلو ته مسلې جوړو نه قوم ته جوړو. خو د نستی سړي چې نشته مسکیني نه نو موږ څه وکړو؟ اخري خدا احتجاج دی چې موږ به روډو ته راوځو او موږ به پوره من احتجاج کوو. بله موږ سره کومه لار دی؟ اسمبلی لار کې مو خبرې وکړلې، های کورټ ته مو لاړ یو، پېښور های کورټ ته مو باقاعده په دې باندې موږ د های کورټ شکر ګزار یو چې هغې باندې سټې هم راکړې ده
خو تاسو ته پته چې په عدالتونو کې کیسونه کول آسان نه وي موږ خپل جدوجہد روان دي او کوشش کوو چې ټولې پارټۍ په یو پلیټ فارم شي چې دا مسله په متفاهم سره حل شي. په دې کې دا راته ووایي چې صوبایي حکومت چې کوم دی لکه د جنوبي اضلاع نه په لومبي ځل باندې که یوه پارټي ډېره زیاته میجارټي کې راغلی هغه پاکستان تحریک انصاف دی او دې ټیم کې فیډرل کابینټ کې هم د جنوبي اضلاع نمایندګي ده په صوبایي کابینټ کې هم ښه کافي نمایندګي ده او اهم وزارتونه دي ورسره هغه هنګو دی کوهاټ دی که ډېر اسماعیل خان دی نو دا راته وایي چې څه لایحه عمل څه پکار دی دا ټول تاسو سره آن بورډ دي که نه صرف تاسو د کرک خلک چې کوم دی کوم چې نن مظاهرې کړي دي مونږ ته خو دغه ښکاري د دې نه علاوه خو نور څه داسې په فیلډ باندې اکټیویټیز نه ښکاري. ګوره داسې دی چې موږ حکومت چې څومره ایم پیز دي هغو سره موږ مشورت کړی دی د کومې اسمبلی چې څومره ممبران دي هغو ته مو ویلي دي اوس هغو ته هم پکاري چې افرنټ ته راشي هغو کینی صوبایي حکومت هم دا دو دی مرکزي حکومت هم دا دو دی چې دا خبره په افهام متفاهم باندې حل کړي. موږ څلور کسانو چې کوم صوبایي اسمبلی ممبران یو ملک ظفر اعظم میجر شهادت خان چې عدالچی نه دی امجد خان افریدي او زه په خپله بیا نثرګل مو یو دا ګیس او ایکشن کمیټي جوړه کړې ده او په دې کې موږ خپل جدوجہد روان دي او قوم ته سره خپل مذاکرات هم کوو او خپل اواز اسمبلی فلور باندې هم ورسره سره پوره منجرګول یا سره مو حکومت ته رسوو چې موږ سره کینی او فیصلې وکړي. او دا اکراس د پارټیز لاین دی که نه دا صرف لکه تاسو دغه چې دی که خو د جے یو آی شوله مسلم لیگ شو این پی شوله یا پیپلز پارټي شوله د دې ټولو پارټو پکې دغه شامل دی که نه صرف دا تاسو په ذاتي دغه باندې چې کوم دی یو دغه شروع کړی دی ایکشن شروع کړی دی؟ نه شکر الحمدلله نن چې کومه لویه جرګه وه په هغې کې د جمعیت العلماء اسلام کسان هم وو په هغې کې د نون نواز لیگ نون کسان هم مثلا تاسو به پیژنئ هغه هم پکې ناست و شاه عبدالعزیز صاحب کا ایم این اے هغه هم پکې ناست و ورسره د ټولو پارټیو مشران ناست وو. دا د دې نه دی چې د مو د دې مشري کې هغې کې د لویه قومي جرګه چې کوم دی دا ټول قوم په مشورت باندې مو روان یو او مستقبل دپاره به عمل پرې کوو. سر رابطه د سره چا کړې ده صوبایي تاسو په وسوسه سره دا وایو چې موږ غواړو چې یاره په کرک کې په جنوبي اضلاع کې ډېر تیل او ګیس زیاتې راوځي خو موږ ته د خپل حق میلاو شي. چا د سره رابطه کړې دی صوبایي حکومت یا مرکزي حکومت؟ ما خو خپله چې اوس د اسمبلی اجلاس و اخري ټیم کې وزیر اعلی صاحب سره محمود خان صاحب ته مو مخبله ویلي وو چې موږ سره کښېنه په دې باندې او 3 تاریخ باندې انشاء الله کمشنر کوار ډویژن اوس نن اطلاع وشوله چې هغه میټینګ کال کړلو چې هغې کې به انرجي پاور سیکرټري وي مول یې راغوښتې وو جي ډي سي هم راغوښتې ایس این جي پی هم راغوښتې دی او موږ د کوار ډویژن شپږ ایم پي راغوښتي وو. الله دې وکړي چې په دې کې فیصلې فهم متفاهم سره حل شي. موږ دا غواړو چې په ملک کې چې امني په ضلع کې چې امني په علاقې کې چې امني نو دا فایده د ملک دی دا د صوبې دی خو د ما بچي دا ګرځي هغه دا اوس پرې اور بلوي او ما ګیز د پنجاب ته ځي نو دا ناقابل برداشت دی. د موږ زنانه د ګرځي اوبه د میلیونونه راوړي او موږ د عربونو پیسې روزانه ورکوو دا ناقابل برداشت دی. او موږ بچي دي چې کوم دي بیماران وي او کپنې والا خلک د مانه لوبس کی او هغه د انتظامیه ته لوی لوی ګاډي ورکوي او موږ خلکو باندې د هغه لټي چارج کوي هغه د حکومت کې دا ناقابل برداشت دی. موږ دا غواړو چې کینی په مذاکراتو زه تاسو په وساست سره حکومت هم سوال کوم او تاسو تم دا وایم که تاسو غواړئ چې موږ سره د کرک یو وزټ وکړئ د کوار ډویژن یو وزټ وکړئ نو تاسو به وګورئ چلته څه حالات روان دي. خمیا صاحب ډېره مننه خو دا اصلي خبره د په آخره کې وکړله چې کمنۍ والا چې کم دی انتظامیې ته هم غټ غټ ګاډي ورکوي او نور خلکو ته مو چې کم دی د خلکو مسلې په ځای باندې. ډېره مننه تھینک یو ویری مچ پروګرام وخت زموږ میا صاحب موږ سره موږ غوښتل چې تاسو سره نور هم خبرې وکړو خو ډېره مننه جی تھینک یو ویری مچ. آسانه خبره وکړه اخره کې حسن خان ګوره دی وی انتظامیه د غړ غړ گاډي ورکړي دي نور ته به کې وغه څنګه خبره زور نه دي د خلکو مسلې چې کوم باندې دي شو باندې د نن کال دوه کال مخکې موږ ډېر دی باندې مخکې جګړه شو موږ کار کړو بالکل موږ په ډېر زیات کار کړو بیا هغه نه پس اشفاق بنگش زموږ چې کوم مرګ هغه په کوارټ کې ډېر زیات کار کړو هغه سره ډېر غټ فایل و هغه موږ را کړو موږ په هغه باندې مطلب ډېر تحقیق کړو خدا ډېر پاور د حسن خان د اربونو روپو لوبه ده چې دا د اربونو روپو لوبه ده نو دې کې بیا چې کوم دی هر قسم پکې پټیږي او تیل پکې پټیږي دا علاقې خلک پکې دي کنه چې هغوی پکې نه وي تیل پټیږي ګیس پټیږي څومره چې سیاستدانان دي څومره چې دي کراس د بورډ د ټولو پارټیانو والا چې څوک هم خبره کولی شي کپنۍ هغه له جواب ورکړی دی د هغه زوی له د هغه رور له د هغه خاندان کې چا له ګاډی ورکړی دی
هغه خاموش کړی دی. پولیس په دې کې ځان له انوالو دي. کوم ځای نه چې به ټرک وتو د پولیس په نگرانۍ کې به د هغه ځای نه تیل وتل او به رسېدو. په کومه ورځ باندې حسن خان په هنګو کې چې پروټیسټ کېدو تاسو ته هم پکې 2-3 کاله راغلي چې د ایاز خان لږ پوه کړي. ټیک شو که نه؟ هغه ټیم کې نو هغه ټیم کې دا کمپني چې کوم دی صرف هغه خلکو د خپل مطالبو دپاره کوم چې کمپنۍ معاهده کړې وه پیسفل پروټیسټ یې کوو. په هغه پیسفل پروټیسټ باندې داسې ډزې شوي وي تا به وایې دا د انډیا او د پاکستان چېرته لایو فایر دا پولیس په هغې باندې کوو. انټرسټینګ خبره ده یاز یو بله خبره پولیس دپاره لنګه غوا ده د خلکو لپاره لنګه غوا ده. دا پروګرام ختمو خو که د خیال وکړه نه دا ټولې ضلعې چې کوم وي په هغه ټیم کې د میلیټنسي هیډ وي خو چې چېرته د تیلو کې چېرته دا مردان ون ویل چې ورته وایي په هنګو کې دا ویل کېږي چې دا د هېڅ شي تر ټولو غټ ریزروایر دی. تر اوسه پورې د هغې نه په ټیسټ بیس باندې د اربونو روپو ګیس یا تیل چې کوم دی دا یوړلی شو او ټیسټ بیس او ټرایل بیس ختمیږي نه او پته نه لګي چې څه معاهدې شوي دي څه ډیلز شوي دي څه د دې ذموارۍ دي کارپوریټ سوشل ریسپانسبیلیټي دي څه ده د های کورټ څه فیصله ده. څوک د دې قانون هېڅ پروا ځکه نه کوي چې غلا د اربونو روپو ده او په دې اربونو روپو کې ډېر غټ خلک دا غځای لوټلي. دا غځای سیاستدانان او مشران پکې انوالو دي ځکه زور نه دا غځای د اسلام آباد دا غځای او د اسلام آباد دا یو نیکسس دی. دا غځای او د اسلام آباد ډېر غټ خلک په دې کې انوالو دي. ګوره دا بغیر د دې نه کېږي نه که نه. حالانکه دا هم انټرسټینګ خبره ده چې ستا ګیس روزي په کرک کې په کوهاټ کې او تا غشې لګولې دي هغه کوم ځای چې دغه کېږي پروس کېږي په داود خیل کې اکراس د دغه که نه. ګوره بلکل دا ټولې خبرې دي. دا په دې باندې زما په خیال باندې د کرک د خلکو کو ازاله ونه شو. یو ورځ به داسې راشي چې دا فیلډ به دوی په خپله بند کړي ځکه چې کرک کې خلکو ته ګیس نه او ته دغه ګیس وړې یو ځای بل ځای خرڅوې. اوبه نشته مسلې د هغوی دي ځمکې د هغوی دي خوره د هغوی ده. او ته کرک والا هایلی ایجوکیټډ هلته د تعلیم ریشو وګورې په خیبر پښتونخوا کې په زنانو کې او د ملک قانون څه وایي د ملک قانون څه وایي آئین څه وایي چې کله داسې ریسورسز د ملک آئین او قانون نه علاوه د پېښور های کورټ ډیسیژن دی چې اول ریسورس چې کوم پیدا شي د هغې رایلټي نه خو علاوه چې کوم رایلټي ده خو د هغې ډسټرکټ ده خو که پاس که ګیس د دغې صوبې نه اضافي د هغې د استعمال نه بیا به بلې صوبې ته ځي. ما ته به دا څنګه پته لګي زما د ګیس اول بلې صوبې ته لاړ شي بیا زما د ضرورت بیا ما ته واپس راځي. لکه دا ډېر انټرسټینګ یو خبره ده. بل دی کې د غلا دا خبره چې موږ وکړه دا د ورځې چې څومره پټېږي کو صرف دا تحقیق وکړی شو چې هره ورځ څومره غلا کېږي ایا ځکه تا خیال دا خو چې موږ د غلا هغه ریپورټ کړو د هغې خو 3-4 کاله وشو. نو ته سوچ وکړه چې د هغه ټیم کې 11 اربو روپو تحقیق چې ریسرچ چې کوم شو په هغه ټیم کې د 11 اربو روپو غلا شوې وه په انرژي سیکټر کې په کوهاټ ډیویژن کې. او میانې سرګل صاحب چې کومه جړا وکړله کومه انګولا وکړله نو سړی چاته لاړ شي. صوبایي حکومت هم دغه شانتې دی مرکزي حکومت هم داسې دی. د دې خلکو تاسو کتل چې د اوبه نشته دی د صحت مسلې دي نورې مسلې دي او د دې ځای نه بېپناه ذخایر. بله خبره انټرسټینګ خبره دا ده چې د ګیس د دې ځای نه وځي او دغه چې کوم دی هغه ریزروایر ورته په داود خیل پنجاب کې لګولې لکه د سند دریا سند نه اکراسې بوځي. د دې دغه باندې مونږ پته ونه لګېده. بل چې هغه څنګه وایي چې په اربونو روپو تیل چې کوم دی د دې ځای نه پټ شوي دي په اربونو روپو تیل چې کوم دی هغه د ټیسټینګ په مد کې تیوړي دي خو د هغې هر څه اوور اینډ ابو دیټ د دې خلکو سره چې کوم دی د سوشل ریسپانسبیلیټي تحت لاندې نه د کمپنۍ امداد کوي نه د رایلټي په مد کې سره صوبایي او مرکزي حکومت امداد کوي. خو د دې نه ګناهګار څوک دی؟ ما په خیال نه مرکزي حکومت ګناهګار دی نه چې کوم دی صوبایي حکومت ګناهګار. ځکه چې ستاسو مشران څوک دي؟ شهریار افریدي صاحب په کابینټ کې تاسو ګورئ څومره کوکې روانه وه او کله یو ځای کې او ماچویزم سره په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې کم از کم دغلته کې ما خیال دی چې هغه ته به دا خلک ټول چې کوم دی په کابینټ کې ناست دي دوی ریسپانسبیلیټي ده. نو ما وایي چې تاسو سره په دې حوالې سره خبره کوم. زما کوشش دا دی چې په دې حوالې سره زه یو ډیټیل ریپورټ هم تیار کړم او هغه تاسو ته بیا په دې چینل باندې به زه تاسو ته هغه تاسو سره